اللہ قرآن شریف کے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دا عبادت لائق بے زمانہ بل سوک نشتا. واقعی که سوک پا عبادت کے او پا بندگے کہ دا اللہ سر شریک گرنی دتا مشرک او کافر ویلی کی. عبادت پا یو خاص طریقہ دا خود بندگی کول او پا انتہائی عاجزے او تذلل سرا اللہ تزاری کول یو خاص طریقے سرا. دا عبادت او بندگی و من صرف دا اللہ کو دا با پا جبم کو پا عقیدہ کے بم کو او پا عمل کے بم کو. دین دا معلوم شو چی بندگی دا اغا چاکیگی که دا اغا ندلوی طاقت خاون بل نشتلے او دا دی بندگی با خدای اجرم ورکی ثواب بم ورکی دا دی چی دیو نقل عذاب بم ورکی. نورس اللہ فرمائی چی لا یجمعنکم الى یوم القیامة یولو یروز دا چی اغیتا دا قیامت رزوی اغیتا بتاسو جمع کو چی دا دی بندگی ثواب دل درکم او که زما بندگیم نی کړی چې بیا د هغې سزا دله درکم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندگی ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې شته چې تاسو را جمع کړم. ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای و دا مخلوق دا پاسی دا قبرونو نا دا با اللہ را جمدی کئی دا اللہ تا سگران خبر ندا. اللہ وی چیزا کم کار کول غوانم او صرف کن ویم نوم کیگی. کن مانا شا انما نرقول له کن چی منگ ورتدو چی شا فیکون نشیبا. اللہ نستڑی کیگی پا یو کار او نچاتا جت لری نگل کار تا نمصری تا نقشے والا تا انجینئر تا چاہتا اللہ محتاج ندی دا ټول اللہ تا پخپلا محتاج دی. نو اللہ دل تا دیر خشتا دلیل وی زب ہم دا قیامت روز ترا جمع کوم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زما خبر دا او زمان رشتون ذات بل نشتا نو چیزا خبرو کم اگر اشتیا دا. رونو دا غر وستا چی دا ټول مخلوق اللہ را یوزے کی دا ټول به د قبرونه بربند پاسی. لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي. هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې بربند کړی و د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وی نو هغه له به جامې ورکي. اول من لومبی هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستلی شي هغه به ابراهیم علیه السلام. او دا خلق چې د قبرونو نپاسی دا بخپیب لخپی بئی او ټول بنا سنتی کما بدأناکم اللہ وی چې څنګه میں پیدا کړی وی په اقا شکل بټول د قبرونو نپاسی رستو به خدای قدرتی تا ور برابر کی جامع بم ولا ور کی پروردگار او د سنتونو دا سسٹم بم ولا اللہ قدرتی برابر کی چې ټول په دې میدان کې ودرې نو هر یو نه بدري تپوسونه کیږي. یو تپوس بردی کیگی چی عن عمری فیما افناہو عمر دے سکے تیر او یو حدیث کی عن شبابی ہی راغلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکی کیگی دا عمر بم کیگی او پا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تا سے تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دیولی نکئی دا عبادت اس رکاوٹ وطنی او دا عمر تپوس بکیگی او زمون خلق عمر بیزایہ تیر کا دا عمر نمون فیدہ وانغشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیر جلد ثانی چی گوری میرا بانیو کے خذ من صحتک لبرزک چی جوڑے نو عملو کا چی بیمار شک وری نشکولے بیا چی سلی ناجوڑا شی پکڑ کی پروتی بیا پا ولاڑا من نشکولے بیا پناست نشی کولے بیا دست نشی کولے بیا حج نشی کولے بیا عمرہ نشی کولے بیا دا چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشی کولے دا ټول ثوابو ندی دا دی غریب نا دا ثواب قصے ټول لاڑے ختم شوے. او یو حدیث کی راضی دام پا ترمذی شریف کے حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مرض العبد او سافر
چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د په روغ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خواغه سے بند نشي کولی اقا سے اقا عمل ولې لیکلی کېږي اور الله سونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي او که ته جوړ او نیک عمل دی ونه که نو په بیماری کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې سپدلی نه لیکلی کېږي که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې نو چې په کلي کې د سم نفلونه او تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشې کولی نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي او په سفر کې بیا نشي کولی نو چې کلی وطن کې مقیمه نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه بیا به څه کوې ورسره زموږ نه عمر لاړ برباد شو ځواني مو تباه شوه هېڅ نیک عمل موږ په ځوانۍ کې ونه کړ ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه ټول وخت په موبایل او په نټ کې تېر شو ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو فضل روزانه تاسو لږ سوچو کې ماسخوتن چې سملی دا فکر وکړئ چې نن موږ الله سونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی نن دې څلېرویشتو ګنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو څونه وخت مې خیرت له ورکو دا لږ سوچو کې تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله د مالنا من این اکتسبه او فی منفقه چې دا دې وګټه د کم طرف نو خرج دې په څه کې کوو مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی قسم په خدای ردی مال حساب کتاب برا سره کېږي یو روپۍ حرام چې دې کړي یو روپۍ حرام او دا دې ګټلي نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای ته خلاص کړي زمونږ خلق خو زر دا وایي توبه وباسه ګورې پردی مال په توبه نه بخلي کېږي پردی مال په توبه نه بخلي کېږي بیا درته وایم پردی مال په توبه نه بخلي کېږي رسول الله مبارک فرمایي وی مهرباني وکړې که د چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته او چې تا باندې له چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي هغه له به ورکوي نیکي به تا نه کمی هغه له به ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي چې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالی او ستا په دې سټ پې بار کوي حضور پاک یو ځل تپوس وکړو وی مفلس پیژنې فقیر غریب وی او د الله رسوله وی چاته وی وی چې پیسې ورسره ني درهم دینار وی دا خو مفلس نه دی دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي څوک به زکات خیرات کې وله ورکي لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتي یې کړي د بدن او د مال نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به ته سړي لځي د چې مال والے دی د هغه برابر نیکي به ته هغې لځي او که د نیکۍ ختمې شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي زمانونو ډېره سخته ورځ ده ګوره یو خامخا راتلو والا حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غله وکړې حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کړې دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده دا بالکل حرامه ده او دا چې 2 نمبر شی خرڅی د 1 نمبر په قیمت قسم دې دا هم حرامه ده
او چې د ټګې کار کې دم حرامه ده واړه په غټو بدله څخه په خو بدله دا ټوله حرامه ده دا ټوله ټګي ده ډېر خلک نیکان خلک صالحان خلک او 2 نمبر شي خرڅوي او 1 نمبر په نوم یې خرڅوي د چین مالی او د جاپان په نوم یې خرڅوي دا ګناه ده دا حرام دی د دې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک پې ډمتوب کوي څوک پې ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضول اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال په څه کې خرچ کا په نیکۍ کې خرچ کا په جومات کې خرچ کا صدقه پې وکړه زکات ورکا کونډو له ورکه یتیمانانو له مسکینانو له ورکا جومات له ورکه مدرسې له ورکا په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا نو دا تپوس به دویم کوي او دریم به څه تپوس کوي د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی د مولا نه به ډېر تپوس کوي د هغه علم زیات دی پوهه زیاته ده مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه و کړی دا تپوس به هم کوي د هغه نه به زیات تپوسونه کوي تا ته خو هر څه معلوم و تا خو خلکو ته به نیکي خوله نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی تا په هغې عمل ولې نه دی کړی او دا څومره چې عوام دي د دې نه به هم پوهېته کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټولو ته پته ده چې مونځ فرض دی نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی ولې دی نه دی ورکړی تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده ولې دی نه ده نیولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږې ولې دی ورسره تعاون نه دی کړی تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان دی ولې نه دی ساتلی تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جنۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده ولې داسې کړي دي تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده ولې دې ورته کتل بیا دې هلته جواب نی بیا به څه کوې ورسره رسول الله مبارک فرمایي وی الا لا تزول قدما وی د بني آدم قدم به رب نه وی تر څو چې ته الله د دې درېو خبرو تپوس وکړي او تپوس الله به کوي الله تپوس ډېر ګران کار دی حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین تا دې خلقو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت وکړې مونږ ته خدایان ووایه عیسی الله ته پته ده چې دا ده نه دي ویلې خو په دې عیسایانو حجت قایموي ځکه عیسایان وایي دا مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې په هغې حجت قایم کړي نو چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي زما وروڼو نو عیسی علیه السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې د هر ویښته نه تفسیر سواوي لیکلی دي یو روایت یې راوړی دی چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای د هر ویښته نه د خولې په ځای به وینه راوځي تپوس د الله دی د بنده نه دی اب ورته په رپېدو وایي ما قلت لهم الا الله ما هغه ویلي چې تا کوم حکم کړی زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړې او زما د مور عبادت وکړې نو الله به په خپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې بانې به خلک وي دروغ به ډېر وایي والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ د قسم یې ګورې مونږ شرک نه دی کړی ګناهګار به وایي الله زمونږ د قسم یې مونږ ګناه نه ده کړې هلته پټولی نه شي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ژبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کومه ځمکه چې د ګناه کړې ده ځمکه به خدای پاک حاضره کړي آسان کار نه څلور شپېلې به والي کېږي څلور یو شپېلې چې والي شي نو دا هر څه به دړې وړې شي قیامت به راشي د اسمان به ټوکړې ټوکړې شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا هر څه به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم
بیا الله ته پته را هر څومره موده چې لږ اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلۍ ووالي شي. اسرافیل علیه السلام به دویمه شپېلۍ ووایي چې دویمه شپېلۍ ووایي دا خلک به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي ټول به جمدي شي که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر چې ورته هغې ته راجمع شي نو درېیمه شپېلۍ به بیا ووالي شي. دا درېیمه شپېلۍ د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلۍ هم ډېره سخته ده. خلک وایي چې حساب شروع کېږي فاذا هم ټول خلک به یصعقون بېهوشه پرېوځي پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کما نو چې سر راوچت کما فاذا انا بموسی موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جاړي به د الله د عرش خپه به یې نیولي وی په دې نه پوهېږم چې دې زما نه مخکې بیدار شوی دی دا راته پته نشته او که په کوهي تور کې دې بېهوشه شوی و د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی. درېیمې شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه شي نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي. حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی. دوزخ ته به څوک دی کافران خو به ټول دوزخ ته ځي منافقین به ټول دوزخ ته ځي او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي ابه ټول جنت ته ځي او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي ابه هم دوزخ ته ځي. څه موده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عملنامه په ښي لاس میلاویږي چاته به عملنامه په ګس لاس میلاویږي چاته من ورای ظهره د شانه به میلاویږي. ته به دا نه وی چې یاره زه به په ښي لاس نیسم که نه هسته اختیار نه دی بیا چې ښي لاس د فالج ووی نو په کم لاس به بیا نیسي او فرشتې خو دې پرېږدي نه خامخا به یې نیسي. ښي طرف چې چاته عملنامه میلاو شوه جنت ته به ځي او چې چاته په ګس لاس میلاو شوه او یا د شا د طرف نه میلاو شوه دا به ټول دوزخ ته دي. لومبی چې جنت ته داخلیږي پر پولیس ورات به تیریږي بې د پولیس ورات ته نشي بچ کېدی. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. الله وی هر سړی به په پولیس ورات ورځي. وارد ورود داخلېدو ته وایي هر سړی به پې ورځي خامخا دې نه بچ کېدل نشته. که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي او که د الله طاقت وسره نو پورې وتل نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی. په عقل نشي د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده. دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی. د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی او چې ټک ورکې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي. دا خو یو مثال مې تاسو له درکړه ستاسو د پوهې دپاره. نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وي کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په دې اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وي. لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بلکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بلکل محفوظ. او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی ابه که په شان د تیزو اسونو رواني تیز اس په شان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه رو به رواني څوک کل خودرې منډه به وایي په هغې به رواني
او څوک به پیاده رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وایي چې ګناه دې څه ناڅه ورجېږي د مارون چې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وي د پرلاړه داسې راکړه خوټکواڼې به یې وي صابون به یې راواغېست نو په چاقو به یې راکوټې پرې کړ نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو په صوباړې به یې والې اړولې راړولې نو بیا به یې شړطي کولې په لاسو به یې بیا مګلې چې هغه څخوبتې وباسي او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلیده او جامې به یې چولې او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا نور ته واچوي نو بیا پیسري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی خو نن سبا خو په مشین کې واچوي نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پې ور واچوي نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو نیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم یو ښه سړی ویره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سویرات دا پل ته وایي موږ پښتو کې ورته پل وایو سویرات لارې ته جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی